أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. قل يا أيها الناس ويتقو خلق إن كنتم كجيتاسو في شك فشك من ديني زماد دين پاوالا فلا عابد الذين نما بل استاد سویرے میں منگا چسوک ایکسپیکٹیشنز د چانه کوي او هغه ول ایکسپیکٹیشنز نه پوره کول غواړي نمونګه وطن کې ورته وای کته مان دا تمل لري چې زما دا کار وکم دا سیا ګلکی دی پسوري وټړه یعنی دا معنا مې ایکسپیکټ کړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دایته ایغه نه خبر او کړه وې که زما د دین په باب کې استاد څه شک وی نو هو کې فلا عابد الذين عبادت نکوم داغ معبودان تعبدون من دون الله جتاسو عبادت کوي د الله نه علاوه ولكن عابد الله لیکن ز بندگی کوم داغ الله الذي آغا الله يتوفاكم چې څوک بستا سو روح ناخلي چې څوک بستا سو نو ګویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د باټم لاین په تور وارننګ ورته ورک چې دا تاسو د چا عبادتونه کوئ نه خو هیڅ نشي کولای زه چې د چا عبادت کوم هغه ټول خلک مړای یو ګونه وارننګ ورته ورکړه د عذاب په حواله چې دا هغه خدای نه انکار کوي چې ټول انسانیت ته کنټرول کې ساګانی دي اخلي وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ حکم شوه د ما تر دې خبره چې شمز د مؤمنانو څخه اقم وجهک ادا چې نیک کا مخبل دے ما ته بل حکم دا شوی دی وان اقم وجهک چې نیک کا مخبل دے لدین دین طرف تا حنیفا مخلصانا دا حنیف اصل کې ټایټل د ملت د ابراهیم غلطه ولیکي چې دا حنیف دا ټایټل دی د ملت د ابراهیم علیه السلام ابراهیم ملت باندې چې څوکي هغه ته حنیف وایي پلورل لازم حنفاء پلورل سره حنفاء او د حنفاء معنا دا ده غیر مشرکین به چې الله تعالی سره هیڅ قسم شرک نه کول غواړي نه په اعتقاد کې شرک نه په تصرف کې شرک نه په علم کې شرک نه په حکم کې شرک دا یاد لرئ نه په اعتقاد کې عقیده کې شرک نه په تصرفاتو کې شرک نه په افعالو کې شرک نه په علم کې شرک نه په حکم کې شرک لومبنه قسم شرک د عقیده هغه د لکه هندوان چې کوي یا مشرکین مکه کو عقیده داوا چې خدای شریکان لري عقیده داوا چې خدای شریکان لري دې ته وایي د عقیده شرک دې ته وایي د عقیده شرک دا دی لیکو څه په لخنه د عقیده شرک ته ولیکه کنه نمبر اول لیکه 1 نمبر نوری کا ورتا دا عقیده شرک نمبر 2 د تصرفات شرک چې سړی غایبانه په مافوق الطبيعيات دنیا کې د الله نه علاوه بل چاته आवाज کوي چې زما مشکلات حل کا صحیح لکه افغانستان کې خلک आवाज کوي سخی صاحب تا په پاکستان کې خلک پښتنو وطن کې आवाज کوي کاکا صاحب تا په هندستان کې आवाज کوي خواجہ اجمیری تا په عراق کې आवाज کوي شیخ عبدالقادر جیلانی تا په پنجاب کې आवाज کوي حضرت علی حجمیری تا مړه چاته پنیکا وی را مدد شي شیخ کلندر سے پنیکا را مدد شي مونږ ورته ملګریا هغه مړ دې چاته پنیکا نشي مدد کړي داولی کته ولته کنه سفر خاص شرک ردو شي دا ورته ولیکه چې په عالم ما فوق الطبيعيات کې داولی کته عالم کما دنیا ما فوق الطبيعيات فزیکل ورډ نه میٹا فزیکل ورډ فزیکل ورډ نه کما میٹا فزیکل ما فوق الطبيعيات یو خو د طبيعيات دنیا ده مثلا زه موټر نه لرم رائډ نه لرم حاجی باری ته مې وې چې حاجی باری ته مال تر ویلي پورې رائډ راکې نو څوک دا نشي ویل دا ته شرک کې
د الله نه علاوه د حاجی باری نه مدد غواړي د مرګري د طبيعيات دنیا دا د طبيعيات دنیا په وسایلو چلیږي د طبيعيات دنیا په وسایلو چلیږي ما فوق الطبيعيات دنیا دا الله تعالی چلیږي ما فوق طبيعيات ورم الله تعالی چلی او الله تعالی د اثر په طبيعيات کې خودره سکی خودره سفلا خان استاخو فیل دی مثال نه ته وایته ما فوق الطبيعيات دې ته ویل لکه سړی واده وکي خذو کی صحیح اوس طبيعيات خدا دي چې بس دې بلګي همت پکې نه خدای په اولاد ورکی نو اولاد نه کیږي نو چا نه بغواړي الله نه بغواړي چې فزیکل دنیا کې کوم اسباب دي هغه پیدا کړی دي صحیح خو ما فوق الطبيعيات او کیږي نو چا ته आवाज کوي نه سخی سے ورکول شي نه کاکا سے ورکول شي نه بل بزرگ ورکول شي دا صرف الله ورکول شي اوس دغه تک د بچی لپاره د आवाज یا استمداد د بل چانو کې شرک دی ها او کنه دا ګوره هر د شرک په ټول دنیا کې دا مشرکین مکه نن اونوان را د نوح علیه السلام زمانه را روان دي دا شرکیان کله را روان دي د نوح علیه السلام زمانه نه صحیح ورګه زمون کو وطن کې یو قبر نو څخه دی بولتلې نو دغه صدا د جنډي بلګېدلې ته جنډي وای بیرغونه نو په دا بیرغونو کې به کانی تل نو ما یو راسته پوسو کو اجر صحرا کې دی اتفاقا باران شو د سپرلی موسم ما مرګ ته مزونه جلاس سپرلی کې دا شرشم وای کو اوره وای دا تیل چې په باسي مستر شرشم نو دا شرشم بوټي په سپرینګ کې جړ ګلونو کې دا ټول وطن داسې زړه خسته ښکاری کنه ها نو بس باران دا نه لګره د مای مرګ ته مې ځي ټوپک والو د ښکاری ټوپک چرته سب کوتره موتره کمین هغه بولو داسې نو په دا سارا سارا ګذرو په دې قبر ورته شو دا چې چت ځای باندې یو ونه پکې ولاړه وا اوونه کې جنډې وي دا جنډو کې کانی ژوندو نو هوا مکنه نو ما مرګ ته مې دا وېدت شهید بابا وای مې ښا نو شهید بابا چې مې دا جنډو پر کانی دای د هوا د پاره تللی چې هوا نه تختې کسو وینا نه دل تخذ راځي بچي غواړي نو ما اولاد غواړي نو ما دا کانی وې دا چې یو کانی تللی یو بچي غواړي او چې دوه تللی نو دوه بچي غواړي نو یوې کې 15 شپک تللی دا ظالم نور په نه دې ځان کار ما دې تجربه نشته څنګه دا پاکستان کې افغانان څنګه کې امریکا کې اصل جاب نه کې امریکا ویزه نه کې دا خدمت څنګه واسطه الله سفیر د ایران د سفیر ورور ها موجوده د شیخ جیلانی مسعود سفیر صاحب الله الله اکبر یا الله تاسو ورته نه چې اف بی آی والے شي دا د ټول نه لوی بزرګان دي ای سره رابطه وساته اوس به د سره د فیملی والی او دغه ولګي صحیح شو هغه مشکل کو شادي ها نو څه خبره باندې پوښي ندی ته وایي شرک په تصرف چې دا تصرفات د چا کار دي د الله کار دي انسانای چا ته ورګي مخلوق ته دریم کوم کې هم دي ها دا افعالو نو دا افعالو دا چې یو شی خدای حرام کړی یو تی کې دا د عمل شرک دی خدای حرام کړی دی تی کې دا د عمل شرک دی عمل شرک دی صحیح یا یو شی خدای فرض کړی دی او تی نه کې د مانځو وخت دی مغزن د مانځو وخت دی او ته مونږ نه کې اوس خدای وی وکا ها داغه مقابله کې ستا نفس یا شیطان یا مجلس یا مرګري یا واده یا ولیما یا دعوت هر شی چې چې ته په مصروفه ادم غوتن د موږ نه کې صحیح نو هغه شی ته د خدای په ځای ودرو کوم شی د خدای په ځای ودرو یعنی مثلا هغه ته غب شپ کې لګي آئے خبرو اترو کې لګي آئے مجلس کې دوستانو سره دعوت یا هر څه چې اوس خدای وایي چې اوکا هغه مجلس وایي نه کوه نه مجلس وایي نه داسې خو مجلس کې نیولې هغه مجلس سره دته وایي د عمل شرک سلام دا علم شرک نو د علم شرک دته وایي چې یو سړی دا عقیده ولري چې زما پیر سے مبارک هغه ناس مزار کې دي خو ما باندې نظر لري ناس مزار کې دي خو په ما باندې نظر لري موږ ورته مرګري هغه چې په کومه کوټه کې ناس داغه نه بهر خر نه ویږي صحیح شو داغه د کوټې نه بهر چې کوم خر ولاړ دي چې څو پورې هغه आवाज نه کوي ها نو پیر سے مبارک ته پتا
نشته دوري کا دې ته وایي د علم شرک چمبه کې دې ته وایي کوم شرک دا د علم شرک دا غیبانه علم یوازې چا دی د الله دی او پنځم شرک فی الحکم د حکومت شرک چې حکومت د مسلمانانو دی خلق مسلمانان دي قانون په د الله نه علاوه د بل چا دی قانون په د الله نه علاوه د بل چا نافذ دی دې ته وایي شرک فی الحکم دا حکم شرک دی حکم وایي حکومت ته او اصطلاحي لفظ شرک فی الحکم نه د اسلام یعنی داسې ماده نشو کولی چې د اسلام سره اسلام دا نه وایي چې داسې ماده مه کوه چې د اسلام سره مخالف وي اسلام دا وایي چې ته هغه مادې وکړه چې کوم اسلام وایي صحیح د اسلام حکم دا دی چې هغه مادې ولیکه چې کوم اسلام وایي دا نه وایي چې هغه مادې نشي کولی چې کوم اسلام نه وایي نه کوي نو دې ته وایي شرک فی الحکم او وایم کنه یعنی ټکراو نه لرل خو معنا ده چې خپل خواهش په کې داخل کړل صحیح د شریعت حکم دا نه چې ټکراو نه لري د شریعت حکم دا دی چې خدای سوی هغه د قانون جوړ کړ نو حنیف دې ته وایي چې پاره کې د شرک هیڅ گنجائش نه سورہ البینہ دیرشم پارا پیدا مکو سورہ قدر سے آیت نمبر 5 وما امروا الا ليعبدوا الله دیت حکم نو شوه په کتابونو دوی کې مگر دې خبره چې بندگی وکړي د الله تعالی مخلصین له الدین خالصون کې به د الله تعالی د پاره دین یعنی خالص د خدای والا دین وکړي حنفاء هغه حنیف پلورل حنفاء یعنی سوای د الله بندگی دین ټول خالص د الله کول نو دې تبسوي حنفاء دا به حنفاء وي دا به څه وي دا به حنفاء وي حنفاء پلورل د حنیف یو بل ځای بسم الله الرحمن الرحیم سورہ حج واللسن پاری آخری صورت پیدا مکو آیت نمبر 10 او 11 ذالک خبرهم دغدا ومن يعظم حرمات الله مونږ هم چې کله خبرې کوو شرشا نو دا څه وایي کنه چې خبرهم دغدا الله تعالی هم دا زموږ په شان وایي چې خبرهم دغدا ذالک خبرهم دغدا ومن يعظم حرمات الله چې چا تعظیم کو حرمات الله د محترم سيزونو د الله تعالی مو چې خدای کوم شی له احترام ورکړي دي اغلب تعظیم کې سوکتا تانه ته نه بوزي نه دی پولیس دا والا کوي خدای حکم کړی دی چې مسجد له احترام ورکړي سبکه مسجد له احترام ورکړي خدای حکم کړی دی چې قران له دینی کتاب له احترام ورکړي خدای حکم کړی دی چې عالم له احترام ورکړي خدای حکم کړی دی چې مشر له
احترام ورکه خبر ده کړه خدای حکم کړی چې بیت الله شریف لبا احترام ورکه خدای حکم کړی چې د الله نوم لبا احترام ورکه الله حکم کړی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لبا احترام ورکه خبر ده کړه الله تعالی فرمایي او من يعظم حرمات الله چې څوک تعظیم کوي حرمات الله د محترم او معظم سيزونو د الله تعالی فهو خير له نو دا بهتر در پاره عند ربي پنځ درب د ادا احترام او ادب دا دومره اهم شی په دین کې دا دین اساس دی دا څه شی دی دا د دین اساس دی ها مولانا ویلي چې از خدا خواهیم توفیق ادب دولت سیف اللہ خانہ خواہیم تا فارسی کنا کرنا دے بیدی گولا دا فارسی گرامر چے دے سیف اللہ خانہ دا فارسی گرامر بس صرف 15 کلمات دی سو کلمات دی طول گرامر بس 15 کلمات کے دے ند یہ ید میم یم یم یا میم یم صحیح نو اوسو گورا کرد تدال دولی کا کرد اس ورسر ندولی کا بل کردولی کا ند ورسرولی کا ہاں بیا بل کردولی کا نو یہ ورسرولی کا بیا بل کردولی کا نو ید ورسرولی کا کردید ہاں بیا بل کردولی کا نو میم ورسرولی کا کردم ویت سپلاخانه گڑبڑی او بیا کردونی کنه یم ورسرولی کا نو گورا بس گردانو کا کرد کردند کردی کردید کردم کردین ہاں کردی کردید ہاں کردم کردین نو بس دا گورا اے سپلاخانه مونږ مدرسو کې دا څنګه امر یاد چې د فارسی ګرامر ټول 15 کلماتو کې نه د ی ید میم یم صحیح نه د ی ید میم ید نه د میم یم خبر ده کړه دا خو اسکار د ماضی مطلق دا کوم ماضی مطلق د نو کرد د مفرد غائب دی او کردند د جمع غائب دی کردی د مفرد مخاطب دی اکردی د جمع مخاطب دی کردم د مفرد متکلم دی او کردین ای جمع متکلم دی نا کرد هغه دا کار کړی دی کردند هغه دا کار کړی دی کردی تا دا کار کړی دی کردید تاسو دا کار کړی دی کردم ما دا کار کړی دی کردین مونږ دا کار کړی دی څنګه آسان دی صحیح اوس مضارع کې راولي ها کند کند فعل مضارع ده صحیح اوس دا کند ند ور سره لګوا نو کنند کنی کنید کنم کنیم خبر ده کیا ذالک دا خبر دا ومن یعظم حرمات اللہ کہ از خدا خواہیم توفیق ادب از خدا خواہیم توفیق ادب برادر اصل کیا دے خواہد خواہند خواہی خواہید خواہد خواہم خواہیم نا خبر ہم ٹھول دو خواہیم دفعہ کہ از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب بے ادب محروم گشت از فضل رب دا خدای نے مہربانی نے بے ادب سڑے ہمیشہ محروم اور پسی وئی کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بے ادب ہاں عبدالباری تھا فارسی سے کر لیا کہ بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد ادری کا بلکہ آتش درہما آفاق زد یہ لیونے اس پہ ٹول کلے پا عذاب اختک صحیح شو یہ اس پہ چی لیونے شی یعنی لیونے مانا بے ادب شر لیونے جس مانا شو یعنی بے ادب شر نو ټول کله په لرزانې کې بریب لرزا یا سبحان الله په یو لوی فیملی کې چې یو سړی بے ادب شي ټول فیملی په لرزان نه
ها نه پلار چل وردی نه مور د چل وردی نه خور د چل وردی نه رور د چل وردی نه اکاله چل وردی دیو جنا مولانا روم ډیر عجیب خبره کړه چې بیا د تنها قدرت اشبد صرف ځان له بیڑا نه ورته بلکې آتش درهم آفاق زد هغه په ټول دنیا کې اور لګي ټول کمیونټي خراب دی صحیح دا وي په دغه ډاون ټاون کې چې فری وی باندې وي سو ګین والدي دا کوم ځای کې ها پدغه لازمت په شاوخوا کې چې دی پدغه تفصیل اسماعیلی کې دی ها شپې د ورځې په وړاندې په کنجه کې بالا خلک نه مو څه کوي هغه لیونی دي ها لیونی دي نفسیاتي مریضان دي خلک صحیح یریگا ما اے پجواری یریگا ما د تقدیر جیسے فیصله تا دا خبر نه ورته پښتو له خضر بن مسله وای د ګور شپه په کور ناراضي سوې دا ګور د پښتنو ډېر په خیاخي دی چې د ګور شپه په کور ناراضي چې کوم شپه د ګور کې لګره ابا دې ګور کنه چې ذالک ومن يقدم حرمات الله سوچ تعظیم کوي د محترم شیونو د الله تعالی فهو خیر له عند ربه نو دا بهتر د در پارا پنځ درب د نور دې وګوره مسجد له مونږه احترام ورکو عالم له احترام ورکو کتاب له احترام ورکو قران له احترام ورکو د الله او پیغمبر نوم له احترام ورکو د صحابه او اولیاء او ائمه نوم له احترام ورکو صحیح شو بیت الله شریف له احترام ورکو پلار له احترام ورکو مشر له احترام ورکو الله تعالی فرمایي تا ته پته نشته زما په دې دا ډېر بهترین عمل دی تا ته بر قیامت پر پته ولګي چې په دې احترام ته څلوي اجر ملایي چې په دې احترام ته څومره لوی اجر ملایي دا هو چې تر تک نه ریوارډ درکې اعتبار ته اچ مون براتلو مسجد ته نو پیزار به مالته وستو یا به مغره کې خود صحیح په ګندب شو باندې یا په ګندب پیزار باندې مسجد ته بندن کیدو د مسجد د احترام دی وجه د عالم احترام بمکو د مشر احترام بمکو د قران احترام بمکو ایون د دې رحل احترام بکی سبکه د دې رحل احترام بکی امام شافعی رحمت الله علیه هغه یو دعا کوله هغه یو دعا کوله وی خدای زما د استاد کمزوري ما ته مخکاره کړي څه انسان دې کې به کمزوري وي پکې نه یعنی سره بزرګ هم پکې کمزوري وي خو امام شافعی رحمت الله علیه چې خدای زما د استاد کمزوری ماته مخکاره کې صحیح شو نو چې تاسو کوی چې تاسو مقصد به ویزه کوم انسان زما په خپل استاد باندې ډېر لوی عقیده زما کوم استادان چې او چې څو پر عقیده لري پینې تر پورې ذکر ته کول نشي چې څو پر ورسره د عقیدت نه که په کوم ډاکټر دی عقیدت نه نو کاته دوايي درکې ستاسو طبيعت قبلې نه دغه رنګ چې په کوم عالم دی عقیدت نه کاغه تاسو سبق وې ستاسو نه قبلې نه صحیح نو عقیدت بنیادی شی دی چون به انفعالی کیفیت د قبولیت ماده پیدا شي مزاج کې دنه هغه به خدایا زما د استاد کمزوري ما ته مخکاره کړي ځکه وې انسان اصله کمزوري ما ته ښکار شي او زما په ذهن کې د استاد متعلق غلط تصور پیدا شي نو که په ذهن کې به د استاد متعلق غلط تصور پیدا شي دا به ادبي ده او دغه به ادبي د وجه بزرګ علم د نعمت ته محروم شي سلام محروم د علم د نعمت نه محروم So we were the compatible. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام جائز گردول شوی تاز پارا کیتلز انعام مانا مواشی سشی مواشی الا ما یطلع علیکم مگر ناغا چې کوم لسته شي تاسو باندې د حرمت په اعتبار نو الله تعالی وایي چې کېټل ستاسو لپاره جایز دي خو د پیغمبر نه پته لګوي چې د حرمت او د حرام والی په اعتبار تاسو ته کم زناور قولي چې دی غوښه نشي خوري فجتنبوا الرجس من الاوثان فزان بشاتا د ګندګۍ د بوتانو نه رجس ته وایي ګندګۍ فلت تاسو ګندګي وایي نجاست فجتنبوا الرجس تاسو او اصل کې رجس عام ګندګۍ ته هم نه وایي د انسان کما ګندګي چې وي دی ته وایي انسان چې کما ګندګي بیت الخلا کې وځي په رستورانت کې دغه ته وایي رجس بنیادی طور باندې لپاره استعماليږي دا اطلاق په نور ګندګو باندې کیږي صحیح او ته وګوره
دا غویانم غوشیان کوي کني کوي او دا لیم به ګوټ نو دا غي یو تاسو موږ ته ډیران وایو دا غوشیان یو ځای ته خلک ورځي کنه صحیح دې پټو تاسو تاسو مچو کنه تاسو انبار وایو نو دا انبار یا ډیران په ډیرو پیسو خرڅيږي زموږ پته کې دا ډیر ګران شی دی دغه خلک په ځمکه باندې چي بغیر کنه فصل نه کیږي صحیح اوس دا غوشیان هم یو فلک دی یو ګن دی او شرعاً خرڅول جایز دي شرعاً خرڅول جایز دي خو که چا یو انبار جوړ کړي صرف د انسانانو د غلو د انسانانو د ګند د هغه خرڅول یوازې مکروه تحریمي دي صحیح څنګه دا دوی ګن دی دا هغه خرڅول یوازې مکروه تحریمي دي حرام او تنزیهي دي ها البته چې زیاته پکې د غویان او غشیان او لک پکې دا شی ګډوي نو بیا جایز دي نو پته ولګي چې دا انسان دا ګند دا ډېر مضر شی دی فجتنبوا الرجس من الاوثان ځان پن ساتي او دا وجه ده چې د غویانو د غشیانو سارو د غشیانو د مرسخابوي نه دي لکه د انسان د ګند څو مرسخابوي دي صحیح حالانکه هغه صرف دا خاص غاګان فری فلان 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 او مونږه سفرو یا سبحان الله بهترین قسم چکرونه خورو او میټ خورو او کباب خورو او سفرو او بس پر شپږ سلور 15 غنټه کې چې زمونږ د بدن هغه سره کوم عمل وکړي ها نہیں ما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوال کرا امام سے رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کرو ہاں صحیح ورته نو ورته دا وی چې تازه نو خواږي او وی چې زړه شي بیا تراخه شي او ورته تاسو کلی دي دا ټول خبرې په سکلو نه کی په سنس نه معلومي چې نه په عقل معلومي دا ما په عقل معلوم کړی دي په عقل دې څنګه معلوم کړی دي ودا چې تازه نو مش پتینی او دا مسلمه ده چې مش په ترش نه کی پس کینی په پاجسی باندې کینی او چې زور شي بیا په نه کینی او یې واقعي مار چې ویل چې دا سړی ډېر فتین سړی دی فجتنبوا الرجس من الاوثان ځان بچ ساتئ الرجس من الاوثان د ګندګۍ د بوتانو نه وجتنبوا قول الزور او ځان بچ ساتئ د درو خبرې نه حنفاء لله مخلصان الله لپاره غیر مشرکین به نه شرک کوونکی الله تعالی نزل الله تعالی په خپل د حنفاء تعریف کو چې حنفاء چاته وي غیر مشرکین به چې غیر شرک نه کوي چې شرک نه کوي نو واپس بس دا صرف د لفظ حنیف لپاره د موږ خبرو څه لپاره او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه په یو حدیث کې فرمایل چې جئت الیکم بالملة الحنیفیة السمحة السهلة البیضاء ما تاسو ته ملت راوړل دولی ما تاسو ته راوړل ملت نو ملت چې ذکر شي نو دینه ملت ابراهیم مرادي کوم ملت مرادي د ابراهیم علیه السلام ملت مرادي دا هغه فکر ته مرادي دا هغه دین ته مرادي چې کوم خدای نه راوړل وین صفته وی الحنیفی چې شرک پکې نشته حنیفی معنی شرک پکې نشته دائم ہوئے السمحہ چې دا ډیر جنرس دین دی جنرس ان ا سنس چې د ژوند یو داسې فیلډ نشته چې هغه کې دیتا ته ګایډنس نه کوي دا دومره جنرس او سخی دین دی چې د ژوند په هر میدان کې تعالی ګایډنس درکوي او بل السهله دا ډیر آسان دین دی څه دی آسان دین دی چې کوم ځای په کې سختی راځي نو شریعت آسانی پیدا کوي تاسو وي مثبکه کولاړه وقوموا لله قانتين چې کوم د تابع سختي رااله نشو درې دې نو بیا سوې درته او په ناسته وکنه صحیح څه تاسو وي روزي باندې سي دا فرض دي چې بیمار نه شي نیولې بسم الله کا قران چې جوړ شي بیا به وشي خبره ده کړه نو دې وي الصاله او بل صفته وي البيضاء تک سپین دې هیڅ خړواله پکې نشته تاسو خړواله وای وعن اقم وجهك للدين حنيفا ادا چنیس کا مخبل دے دین جانب تا حنیفا پدیالت کے حنیف نو په حنیف کې دغه ټول صفاتونه چې د حدیث کې ذکر شو دغه مراد دي ادا د ابراهیم ملت صفاتونه دي
د ابراهیم ملت ولا تکونن من المشرکین مکیګه د مشرکانو څخه ولا تدعو من دون الله ولا تدعو اوازن مکوا فعالم ما فوق الاسباب کی یا عالم ما فوق الطبیعیات کی غیبانہ اوازن مکوا من دون الله بغیر دا اللہ ناما داس شیونتا لا ينفعوکا چتا تا نفنشی در رسول ولا یذوک او نتا تا ضرر در رسول شی چوست ناس دلتا ہے او دلتا ناواز کے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا یا سخی سے تپا مزار شریف کے چھے یا لوے عبدالی بابا تا اغم تر رسیلے شی سو مشکل محل کول شي الله تعالی ولا تدعو من دون الله اوازنا مکو د الله نه علاوه غایبانه خلق تا لا تدعو معنا اوازنا مکو ما فوق الطبيعيات عالم کی من دون الله بغیر د الله نه ما داس شیونو تا لا ينفعك چنتا ته خیر رسول شي ولا يضرك ان تکلیف تر رسول شي او مزید تفصیل سوره فاتر پیدا مکم آیت نمبر 1144 تو مکتا یولج اللیل داخل اللہ تعالی شپا فی النہار پورس کی 11 یولج اللیل داخل اللہ تعالی شپا فی النہار پورس کے نظر فون گورا پورس کی شپا داخلے یعنی دا شپا ورځ دواړه د خدای په نسبت باندې وجود لري دا څه لري وجود لري نو چې کله دا ورځ وګدیږي شپا لنډیږي مختصریږي نو د شپې سیسه د ورځې په دې خول کې وردن نشي نو ورځ پر پاسه راشي هغه ایسه دا ورځ کور کی نو ورځ وګد شي او شپه ځکه د شپې سیسه پټه شوه او درنه سیسا د شپې په غیسه باندې راکور شو دي ته وی علاج یولج اللیل فی النهار ویولج النهار داخل اللہ تعالی ورځ په لیل پشپکه وسخر الشمس او اللہ تعالی مسخر کړی دی الشمس انور والقمر اسپوږمۍ په خپل اوربټ کې نو مسخر کړی داسې بس یو اټو ډاینامیکلی لګیا دی بس کم فنکشن ورکړل لگیا رہے پاور فنکشن کیسے فرق کرا دی کہ ایکسیڈنٹ کئی ایکسیڈنٹ ہم نے کئی کہلے بیٹری ہم نے فیل کی گی چکنی جمپر ہوتا ہوا چاہیے تبھی کہ ایسے صحیح دخلنا خم موٹر سو وقت تک انسان ڈیفیکٹ رات لیشی چودری دفع فری وے باندے سوشا ادری دفع فری وے باندے دخلنا خجی حاز سو وقت تک ڈیفیکٹ رات لیشی اللہ تعالیٰ دا آربٹ کی دا کربونو و زیلینز و ٹریلینز دا تاسو کته نو ټکو کتر کنه دا اسټرانومي والے شخی یا سبحان الله چې دا کوم انداز سره دا ګرځي دا ټول شي نه وګوره هیڅ ټکر نه کیږي هیڅ ټکر یعنی دا چې عجیب انداز سره الله تعالی ګرځي کن فیکون وسخر الشمس والقمر مسخر کړی دی الله تعالی نور اوس کوګمای کل یجری دا ټول یجری روان دی لاجل مسمى تر یو اپوائنټډ او فکس ټایم پورې الله تعالی یو ټایم ماده لپاره فکس کړی صحیح دیکھو ګوره البته په دې پنکو کې یا په دې ټي وی ګانو کې یو ټایم والا بٹن اومږي نو سړی لګولې هغه ټایم چې کوم فکس کړی ها دا پنکې بیا ودرېږي ټایمر لري یا هغه ټي وی بیا ټایمر لري الله تعالی دې کوم یو ټایمر لګولې خو مې چاته خور نه دی ہمیں چاہتا پولے ترغی ٹائمر پورے دا ٹول بلگی پپل آربٹ کی بس یہاں ٹائمر راشی بس دل کے اوپر ٹکر کر راشی صحیح کلو یجری لیاجل مسمى دا ٹول روان دی لیاجل مسمى ترافکس ٹائم پورے ذالکم اللہ وصل اللہ تعالی وی زمون شیخ سے بوئی کہ اللہ تعالی وی چھ خدای دی رکا خدای دیتا وی جدا کار کئی خدای دیتا وی جدا کار کئی دستا ثبوتان سکار کولشی
ذالکم اللہ تک اللہ تعالی ربکم دا رب ستاسو دے لہ الملک دد پارا بادشاہی دا والذین تدعون من دونہ او آکسان چتاسو تاوازن کوئی بغیر دا اللہ دا ما یملکون من قطمیر اغیش اختیار لرد قطمیر نو قطمیر ما تاستوی دری شوی دی فتیل لقیر او قطمیر اور دریوار تعلق سره دے دا خورما سره دریوار تعلق سره دے د خرما او سره نو د خرما مندکه چې دا نو د مندکه کې درې سيزونه یو خود دینه د خرما چې کوم ته خوري او د دې مندکه د دې په دینس کې سپین غوړي پوسټ وي څه ممبرین وي ورته څه ورته ممبرین څه هغه ممبرین یو د دې خرما په مندکه باندې په دې سر کې یو څور ټکی وي صحیح او دویم د دې خرما د مندکه په دې میس کې دا کوم چاو د شي وي کې سپین تار وي صحیح نو دیتا یو توی فتیل یو توی قطمیر یو توی نقیر نو نقیر وی دغا نکتی تا او قطمیر وی دغا پردی تا او فتیل وی دغا تار تا پیدا شا زمان شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑے خری عزیدان سڑے ہو ایک خری عزیزانو اغوی دا نکیر داوی دا ریاضای پر اصطلاح نکته ده تاسو شه ده دا نکته ده او فرمایلی وی دا فتیل دا مزه داوی دا ریاضای پر اصطلاح باندې یا جیومتری پر اصطلاح باندې دا خط ده تاسو شه ده دا خط ده او دا پرده دغه د ریاضای پر اصطلاح باندې سطح ده څه شه سطح یعنی سطح وایي نو وی نکته هغه شی ته وایي چې نه طول لري نه عرض لري نه عمق لري ډایمنشنز لري ایته نقطه وایي صحیح ابعاد ثلاثه ډایمنشنز وایي ورته انګریزي کې ورته څه وایي ډایمنشنز په عربي کې ورته ابعاد ثلاثه طول عرض عمق لینث ویډث ډپث نو نقطه نه لینث لري نه ویډث لري نه ډپث لري تبي خو نقطه ده او خط د لینث لري خو ویډث او ډپث نه لري خط د لینث خو لري خو ویډث او ډپث نه لري او سطحه دا لینث او ویډث لري خو ډپث نه لري صحیح او وی فرمایل چې لینث او ویډث او ډپث دریواله لري نو یو جسم ویل شي یو څه ویل شي جسم ویل شي نو په دې فلسفه کې ولا ټول څه نه وین صحیح نو خدای په سره ده دې ترانو موږ ټول په دې مدرسه کې ناس او دا مختلف فنون به مطالبانو ته ذهن به تلش منطق به مو وی ریاضي به مو وی هندسه به مو ورته فلسفه به مو ورته اسلامي فلسفه به مو وی یوناني فلسفه به مو وی فقه به مو وی اسلامي جورسپروډنس به مو وی اصول حدیث به مو وی صحیح ما خو سحر نه سبقونه شروع کړ نو تر مسپخینه یو غنټه ونیو آرام وکړ نو بیا مې شروع کړ تر مازیګر نه پس لګ ریفریشمنت په موکو ما خام نه پس بیا سبقونه وی بیا ما خطر مسلمان وکړ بیا به طالبانو سبقونه پاتې و مسلمان نه بعد صحیح بلکې بعض اوقات به سبقونه زیات شو نو ما ورته مې سحر چې ان شاء الله زه سوخت خدای توفیق راکړي د سحر مانځنه وړاندې باندې وړاندې او زراشه نو دو سبقونه باغ خوای ما غوښنه شروع کړه تر مانځه پورې دو سبقونه وې څه زمانہ وسفله خان نه تنخوا نه پیسې وي نه غرض نه لالچ او نه حرص او هیڅ شی نه بس خالص الله څه وای منطق بنیادی شی چې منطق نه بیان کوي په قران نه کوي مجموعه څه کوي ورکوړ شی دی معلم وکیشن کلی وو نو معلم نه دی دی مولوی ها معلم چې راځي نو معلم نه پړ مولوی پړ نو مولوی لډیر مولوی خو منطق دی اوس خو بردادو نه اوس مولایان نه وای منطق ډراپ کا فلسفه ډراپ کا عروض او قوافی ډراپ کا بلا فنون ډراپ خلکو سره ټایم نشته هغه خو بس موږ سره ټایم وو مولایان به موږ هندل تین شل کاله ولګیاو بیا مولا کېدو نو بیا به داسې مولا او چې صحیح مولا وو صحیح شو زه په دریم کلاس کې چې ما مولای شروع کړو سکول کې په دریم کلاس کې چې طالب علم شروع کړو نو تر سکول مې ومه سکول نه په 1967 کې های سکول نه فارغ شوم نو کالج کراله کالج مینیمه کې پرې خو بیا باندې راځه صحیح شو نو 67 نه تر 74 پورې بیا وکاله وله مسلسل صحیح نو وو سوال وستاله مولګه
بیا پسې لړ شو کالج بیا پسې یونیورسيټي مکتب سفر شروع ہے دا چې کمباین پورا پاور نو چا سره پر وخت نشته اوس غوښو کېونه پورا کوي اوس صرف چې مکتب وای اندام کمال دی په چا سره ټایم نشته مولایان هم بس زر درې سره کاله کې ځان فارغ وي نو بیا غریب په مسله پوریږي نه خو دا مولای نو صحیح ده مولاوی خو پوریږي نه غریب څنګه چې تب ضرورت د ژوند دومره لګیایي ورپورې د فیملیوم تللی صحیح وي چې اوس خو زر په ځان فارغ کړم چې بس نو اوس په ټول کورس مکمل کورس هم کې نو بس وکاله لګي صحیح نو بس او وکاله کې غلي شب صحیح شو ما ورته کله مې لکه دا وکاله کورس لري کې نه مولا پويږي نو سو او نه طالب پويږي پاتې وي خو د ځا باندې پوس کول چې سوال وکړه به تیرې وي دا خو ژوند نه ټول خو څلور کارو مته بختیر شنو دا نو ستې کمپیر کړه نو د دې سبق دی دوه ساغري دوه کالج دریا دي خو دا مولا وایي چې د منور څخه کوم امام کېږي او بس موټر پرده غټیر دی صحیح ها امامتی لپاره والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر کسان تدعون من دونه چې تاسو आवाजونه کوي ورته بغیر د الله نه ما یملکون من قطمیر اختیار لري د قطمیر هو ان تدعوهم وصلی الله تعالی وی چې لږ وضاحت سره خبر وکړه چې ان تدعو کتدع معبودان ته आवाजونه کې په ما فوق الاسباب کې مخلوق ته आवाज کې په ما فوق الطبيعيات دنیا کې کومه دنیا کې ما فوق الطبيعيات دنیا کې چې زما مشکل آسان کا ان تدعو کدی ته आवाज کې لا يسمعوا دعاءكم دې غیبان استا आवाज نه اوري کاوري نه اوري ولته نه کومه आवाज وکړو حضرت علي حجويري ته حضرت معین الدین سے بجمیری ته شیخ عبد القادر جیلانی ته موږ आवाज اوري قبر خوا کې نه اوري ان تدعوا لا يسمعوا دعاءكم کتوت आवाजونه کې غوي نه اوري आवाजونه استاسو ولو سمعوا افرزکا سپوز دی لو ته وای لو فرضیه څه شي ولو سمع افرزکا موږ والته په پاکستان کې بالفرض والتقدير څه وای بالفرض والتقدير ها ولو سمعوا بالفرض کچری وای ورېدل مستجابوا لكم تاسو جواب نشي درکوله نو دا څه وازونه سره کې چې جواب درکې اسه بدن لمړای کې نه زمون شیخ سے بوي اسه بدن لا आवाज کې نه خدای فرق به بدارو کړی ولو سمعوا كاوازن ولو سمعوا بالفرض كاوازن واوریدل مستجابوا لكم نو تاسو جواب نشي درکوله صحیح ويوم القيامه او الله تعالی فرمایي چې دا معاملات او دا ټول مقدمه او قضیه خو فیصله کیږي د قیامت پر ورځ باندې نو دا به قضیه وي چې دې فلانی سیبتا په ما فوق الطبيعيات دنیا کې اوازونه کول چې زما مشکل حل کا یا مال وادو کا یا مال د امریکای ویزا لګوا یا مال جاب راکا یا له بزنس راکا ته په نه کار مدد شه الله تعالی فرمایي دا مقدم قوم قیامت پر فیصله کیږي نو دا بزرگان به مولاړي ته به مولاړي تا ورته आवाज کړي او هغه انکار کوي ويوم القيامه اپروز د قیامت یکفرون بشرککم اغیبک انکار کوي لا تعلق اظهار بک استاثر شرک نه ای وای چې والله نو دا خدا وازنه کول مونږ ورته نه دی ویل چې دا کار وکړه دا خو دغه وان توبو زمون دي خبره سره تعلق یعنی مونږ سره ریسپانسیبিলিټی نشته ويوم القيامه يكفرون بشرككم اپرز د قیامت بده انکار کوي د شرک تاسو نه ولا ينبئك مثل خبير الله تعالی فرمایي دا ټول نیوز او اطلاعات او انفارمیشن چې مدرکل دا سه خبردار ذات د الله د خبردار ذات په شان بل څوک دا سه خبر نشي درکوله بل څوک دا سه خبر نشي درکوله الله تعالی ما اوس خبر کړي چې بیا سبا دا پلیوان خجمات پته نه و الله تعالی ولا ينبئك مثل خبير چې بیا اونمه چې ماته پته نه و پته نه در سوره فاتحه کې درکړه کوم ځای درکړه نو واپس بل سبق چې ولا تدعو من دون الله आवाज مکوا بغیر د الله نه هغه ته چې نه فنشي کول تا نه ضرر در کول شي فإن فعلت كذا کار دیو کو فإن كانوا تاکي سرت اذن پدا وقت من الظالمين یہ بد ظالمانو څخه ځان سره بسیاته وکي څنګه ظالم به ځان سره دي ځاته وکړي
او الله تعالی وایي چې دا نه چې دا څه به ډیسایډ کیږي رستو ستا خلاف به فرض جرم عاید کیږي لومبه به ډسکشن کیږي الله تعالی نو بس چې څنګه دا کارو کو فانک اذا من الظالمین د خدای پرکټ کې تر رنگ ډور اوري کړی شوی د خدای پرکټ کې ته کریمینل اوري کړی شوی ها وانجه وان يمسسك الله اوس الله تعالی خبر مزید وضاحت سره کوي وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ أَكْجَرْ رَسُولُ كِتَابَ اللَّهُ تَعَالَى بِضُرٍّ فَيَوْ تَكْلِيف معمولی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ نَشْتَ دلر کون کہ غیر پارا الا هو مگر دغا اللہ دے سوائے دا اللہ نا ستا معمولی تکلیفوں برسو نشیلر کولے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ كَاللَّهُ غَارِ تَعَالَى پارا خیر فَلَا رَادَّ نشتر واپس کون کہ لفضلی دے میرا بانے دا اللہ دا پارا ایسو کٹر دنیا مخالفی ہو چا خدای تعالی پارا کم خیر فیصلہ کرے دا خیر بخامخا تا تا ملاوی یصیب به رسول کے اللہ تعالی پا خیر فالحاجات یشاء چ اللہ غاری من عباد د بندگان اقبلنا وهو الغفور الرحیم ادا اللہ تعالی بخون کے مہربان ذات دے قل تورت اوایو پیغمبر یا ایها الناس او انسانانو یا ایها الناس او انسانانو نہ اہل مکہ نہ قریش نہ عرب نہ عجم نہ او انسانانو تا قیامت پوری قد جاءکم الحق تاکی سر راغلے تاست حقیقت اور اشتیام ربکم دا جانب در افسانا دا قرآن دے پیغمبر دیتا وضاحت سر ہوایا چو واضح حقیقت دا خدای طرفنا راغلے دا قرآن دے زور سر پیغمبریم قد جاءکم الحق من ربکم راغلے تاست حق دا جانب در افسانا فمن اهتدى پس آغسو کی اهتدا چه ہدایت واغست فإنما خبر دادا یا تدیل نفس اغا گائیڈنس سخلد فائدی دزان قل پارا ومن ظلا سوچ گمراش فإنما نو خبر دادا یذل علیہا چه وبال دا گمراہ داغ و پریوزی اغبان اللہ تعالی وی کچا دا خیر لار واغستا فائدی دا اغدا کچا دا گمراہ لار واغستا وبالهم دا اغدے وبالهم داغره ومن ضل سوچ گمراش فانما خبر دادا یذل علیها چه گمراہی و بال بپریوزی اغباله وما انا علیکم بوکیل پیغمبر تعالی تعالی وی دا خبر دوی توضیح کا چه وما انا علیکم بوکیل انیم زتا سبحان مسلط کی فورس کوم بمو زپتا سو مسلط نہیں چه فورس کوم بمو چه په زور بدا لار د خیر نی صحیح نہ زما کار صرف دار چه کنوے کوم بتاستا سبا کوم کنوے کوم با او ایٹ اتموسٹ کنوینس کوم بتاسو کنوے کوم بدرتا میسیج او تاسو با کنوینس کوم کنورٹ کوم با منا دولی کدال تر ادری لفظینا دا عربی کنوے کنوینس ناٹ کنورٹ نو ناٹ کنورٹ دا پبلیکٹ کیولی کا بائی فورس یعنی میسیج کنوے شو سڑے کنوینس شو اب پلے کنورٹ کیجی ایسا کی خو پیغمبر ہوئی چھ زکر کنورٹ کون نکو جسو کنورٹ کوم نا زه صرف سکوم میسج کنوے کوم سڑے کنوینس کوم میسج کنوے کوم سڑے ہاں نہ دا انگریزی لفظونه وایا کوم انگریزی لفظونه دواړه یو طریقې سره شروع کی ہاں میسج کنوے کوم سڑے کنوینس کوم کنورٹ کوم نه ټول شروع کی د سی او ان وی ای نا سی او ان وی سی او ان وی ځکه موجوده زمانہ کې دلته دا پروپاګاندا ډیره زیاته چې اسلام بای فورس کنورشن کوي موږ نه کوي قرآن کې واضح ده اسلام څه کوي میسج کنوے کوي سړی کنوینس کوي کنورټ کوي نه کنورټ کیږي واپس خپل کنورټ کیږي واپس خپل فإنما ومن ضل سوچ گمراش فإنما خبر دادا يذل عليها وبعض گمراہ پریوزی دبان لے وما انا علیکم بوکیل نعمت تاسو باندې مسلط تاسو افیرز د پاره ډسپوزر خو نه چې تاسو معاملات به ډسپوزر کوم تاسو باندې جبر خو نشم کوله ځکه دا جبر ماته الله حق نه راکړي نه ماته الله ذمہ داری راکړي چې خلک زور مسلمانانه وتبع اس پیغمبر ته الله تعالی وایي چې ها ته خپل مهنت کې کنوے کولم کې تر خپل وسه کنوینس کولم کې بلا ډېر خلک کا کنورټ کیږي نه نو تا باندې ټینشن راځي تا باندې سره زور در باندې راځي تعالی زور راځي نو پیغمبر ته الله تعالی تسلی ورکړي
چې وتبع ما یوحى الیک اتباع وداغا چې وحی کول شي تا ته قیامت الله تعالی وایي خو ګوره پردې کار په سر نه اخلي که پردې ذمہ داری په سر راوسته نو د زور درکې صحیح پردې ذمہ داری چې په سر واغسته نه غسر کې نه چې ستا کوم ذمہ داری ده بس هغه سره مخلص یا هغه کوه استاد ذمہ داری څه ده بس فالو کوو وایي واتبع ما یوحى الیک اتباع وداغا چې وحی کول شي تا ته واصبر اد صبر استقامت مظاهره کوا don't be in hurry don't be hasty don't be emotional don't be in hurry don't be hasty don't be emotional مجذباتی کیگا مبی صبر کیگا معجلت کرو جلدبازی ہوئی ورلہ فارسی کی ورطہ سو ہاں عجلت واصبر صبر استقامت کوا ترکمی حتی یحکم اللہ تردی چی اللہ فیصلو کی وهو خیر الحاکمین دخا اللہ تعالی بہتر فیصل کون کے دے خلاصہ صورت ابتدا کے دا خبرہ چرا قرآن کو حکمت والا کتاب دے خو خلق ته دا ناشنا ښکاري چې د دوی په عزیز څنګه نازل شوی دی عزیز وایي تاسو بیا دلائل د توحید د کائناتی نظام څخه دلائل د توحید د کائناتی نظام څخه بیا شکایت دے انسان نہ کہ دے احسان فراموش او شکوا پسند دے شکایتوں نہ ڈیر کئی کہ ڈوڑا خانو ڈوڑا خانو بیا بیان د جنت او د جہنم بیا دلائل د توحید او بیان د دې چې دا قرآن د الله کتاب دی بیا دا خبره چې ایمان او قرآن د مسلمان د پاره د افتخار اسباب دي بیا دا خبره چې د الله دوستان هغه خلک ته چې عقیده مضبوطه او عمل صالح وي عقیده عمل صالح وي نو نتیجه به دای چې د دنیا او آخرت آباد دي بیا قصه د نوح او د موسی علیهم السلام چې دا غي قوم دعوت رد کو نو انجام څه شو تباہی بیا دا خبره چې په دین باندې سودا بازی نه کیږي او آخر کې تسلی رسول پاک تا صلی الله علیه وسلم چې پیغام رسوا ستا دغه ذمہ داری ده چې پیغام دې ورسو ته خلق سکے بلا ور پسې پښتو کې مونږ بلا ور پسې صحیح انگریزی کو ہو کیئر صحیح یا کنا پختو کی منگو سپے کے بیا سو وردا سپے کے روکے کا سپے کے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمرنا الرحمن بالقرآن جميعا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنة تلاوته ونال النهار فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين.